دا په نیویارک کې میشت پښتانه مسافر دي چې د روژه ماتي تیاری کوي. دوی په کور دننه پخلی کوي او بېلابېلو ملګرو خپل کارونه په خوښه ویشلي دي. ناصر خان، ارشد علي او فؤاد باچا په یو کور کې اوسېږي او هر ماښام په شریکه د روژه ماتي لپاره پخلی کوي. ناصر خان وایي په امریکا کې یوازې اوسېږي، خو چې کله هم د دفتر راشي نو نیغ د پخلي ځای ته ځي او د روژه ماتي لپاره هر کار د خپلې خوښې مطابق کوي. جاب نه چې سړی راشي نو بیا خامخا دلته خو ډیفرنٹ سکیجول خو هر سړی کوشش کوي چې زه داسې یو سکیجول جوړ کړم یو داسې وکړم چې روژه ماتي له خپل کور ته راشم. نو چې څنګه راورسي د ټولو ملګرو خپل خپل ټایمونه دي او بس چې راشو نو دلته خو چونکې موږ ټول سنګلز یو نو راتلو سره په کچن باندې ورشو خو د خپل مونځ اودس او مونځ مې اودس نه فورن کچن ته نو ټول ملګري خپل هغه کنټریبیوشن کوي خپل دغه پکې کوي چاله څه چل ورځي یو ملګری دی هغه له فار ایگزامپل پکوړې ښې پخې نه پکوړو ته دغه شي بل سي چاټ شو فروټ چاټ شروع کی څوک سالن شروع کی. په مسافرۍ کې د روژې راتلو سره که څه هم یو شمېر ستونزې راځي، خو دا پښتانه وایي چې په شروع کې ورته لږ ډېر مشکل وي، بیا خپل وخت په دا شان تقسیم کړي چې هر کار په خپل وخت او ښه شان سره وشي. ارشد علي وایي چې کوم ملګري هم راشي نو بې له وینا په خپله د پخلي تیاري شروع کړي او هڅه کوي چې هر کار په شریکه وکړي. یو خو مسافري ده او بل لکه ستړیوالي یو دغه یې نو نه کېږي په یو ځای، یا به کار کوو یا به دې خوا دغه کوو. نو بس د روژه ماتي نه مخکې تقریبا یو غنټه دوه مخکې راشو او بس څوک یو څه کوي څوک بل څه کوي څوک بل څه کوي نو بس دغه دی او روژه ماتي د روژې لپاره بس دا اوس زمونږ دا هغه ملګری دی ناصر ملګری دی نو دی اخولو پخولو کې ډېر ښه تکړه دی د دې کوکینګ ډېر زبردست کوي نو بس دله مونږ کوکینګ ورکړی دی. تاسو څه کوئ؟ مونږ پکې زه پکې خو زما خو بس دغه یو دغه دی پکوړې پکې ولې پخې کړم روټۍ پکې پخه کړو پراټه پکې پخه کړو نور پکې ورسره تیاری معیاري وکړو فروټ چاټ کې ورسره څه پرې راپرې کړو نو بس لا هسې نه ودرېږي څوک خپل خپل کارونه کوي یو هر یو کس خپل کار ښه په شوق کوي. د روژې مبارکې میاشتې د راتلو سره په امریکا کې د کورونو ترڅنګ دلته میشت پښتانه د نورو ملګرو کره هم ځي او په ګډه د روژه ماتي اهتمام کوي چې داسې د کورونو نه لرې هم خپل دود دستور روان وساتي. فضل الله، وایس اف امریکا، ډیوا، نیویارک.